السلام علیکم ګرانو کتونکو زم تقیم ګرانو کتونکو نو ښار کې دا مونسون شجرکاری مهم هغه آغاز شوی دی او مختلفو علاقو کې انتظامیه او سماجي تنظیمونه او عام خلک عام پولیس د بوټو لګول هغې کې مصروف دي. زه نن په نوشهره کلا کې ګرځېدم. نو نوشهره کلا کې د نوښار MPA 88 او ینګ انرجیټک نوجوان رهنما میاں عمر کاکا خیل د هغې په تعاون باندې طفیل ناظم او د هغه ټیم د نوښار بایپاس روډ باندې او دې سره سره نور مختلفو ځایونو کې د بوټو لګولو پروګرامونه کړي دي او نوشهره کلا نه ګیر چاپېره د بوټو یو حساب جوړولو آغاز یې کړی دی. زما خیال دا دی چې د نوښار نه ګیر چاپېره کم بوټي ولګي او کم ځای کې خالي ځای نه دي، د روډونو غاړو ته د پارکونو غاړې ته چې کم سرکاري دفترونه دي او هغې کې ځای نه دي، د خلکو حجرې دي د لارو په غاړه. دلته که د دې د روایتي بوټي هغه وکرلی شي نو یو خو به د دې علاقې ښایست کي او دلته کې چې کوم ماحول دی په هغې به د هغې ډېر زیات دوررسه سره هغه مرتب کېږي. نن د ټیمې اهل کار دلته کې چې کوم ټیمو دی هغه په نګرانۍ کې، بیا دلته نور ادارې دي د هغې په نګرانۍ کې او خاص کر د MPA میاں عمر کاکا خیل د هغې په تعاون سره دا د بوټو لګولو تقریب هغې ته خلکو خراج تحسین پیش کړی دی او دې کې د مزید اضافي مطالبه کړې ده او خلک ډیمانډ کوي چې دلته دی د سرکار د طرف نه زیات بوټي هغه مهیا شي. زه دې سره خبره کوم دا صرف د حکومت ذمہداري نه ده. مونږ چې څنګه کور جوړو، مونږ چې څومره نورو څیزونو باندې راتلونکو نسلونو دپاره بچو دپاره انویسټمنټ کوو نو مونږ له د دې ماحول او د هغې دپاره یو ښه خشته سوسایټي جوړول، د راتلونکو نسلونو دپاره صفا کلین او ګرین ښارونه پرېښول دپاره د شجرکارۍ باندې توجه ورکول پکار دي. که به ګرمي او د موسم د کم تپش دا چې تاسو ګورئ نو دې کې وخت په وخت اضافه کېږي او د هغې علاج هغه صرف او صرف بوټی دی. او زه د خپلو مشرانو نه مطالبه کوم چې د دې آګاهۍ مهم کې څه خو داسې ځای نه چې خلکو پیسو دپاره لا انویسټمنټ دپاره دا بوټي کوي نو لاچیانو ته یې زور ورکړی دی. خو زمونږ روایتي چې کوم بوټی دی توت شاتوت بکیانه شوه داسې خروله تاسو به کتل په دې ونو کې په دې علاقو کې به دا ونې ښکارېدې غازونه دا د دې ځای لوکل بوټي و نو دلته ورسره موسم هغه ښایسته و او دا د دې ځمکو د دې آب و هوا مینټین کولو دپاره اهم بوټي دي. نو په دې باندې توجه ورکول پکار دي، زیات نه زیات د نیم بوټي لګول پکار دي. او زه د قوم نه مطالبه کوم چې 14 اګست را روان دی، مونږ به په جنډو باندې، مونږ به په لوبو باندې، مونږ به په پونکو باندې هغه ارنې چې وي مونږ په کیلونو باندې زرګونه روپۍ به لګوو. نو زه یو درخواست کوم زمونږ بچو نه، زمونږ چې کوم نوجوانان دي، زمونږ کم مشران دي، زمونږ ادارې دي چې هغوی دې طرف ته توجه ورکړي او 14 اګست ورځ دا د شجرکارۍ سره منسوب کړي او څنګه چې زمونږ دا وطن ښکلی دی او په کومې جذبه باندې جوړ شوی په هغه جذبه باندې په دې کې هر یو نوجوان له، هر یو ماشوم له، هر یو طالب علم له 2-3 بوټي هغه لګول پکار دي او د هغې خصمانه کول پکار دي. نو بعید نه ده چې زمونږ د وطن دا را روان وخت کې کلین ګرین او خشته پاکستان